دا وخت زه موجود یم د سابق ام پی ای حاجي شفیق افریدي سره موجود یو د سره به نن خبرې کوو د موجوده چې کوم پاکاخیل قوم کې صورتحال د وسره په ضلع خیبر کې په تیرو کې چې کوم موجوده بدامني دو څنګه چې ډیره مننه وخت ورکولو درته وایي چې تاسو کله از ډیډک چیرمن وو تاسو سره کوم اختیارات او بیا هغه اختیاراتو نه تاسو الوکیل څومره فائدہ درسول یو د ډیډک چیرمن په حیثیت باندې په ضلع خیبر کې په هغه وخت کې چې مونږ کم کارونه کول یا مونږ څه کم اختیارات وو نو د ډیډک کمیټې چیرمن سره د کوالټي کنټرول او د اوورلیپینګ کنټرول یعنی یو ډپارټمنټ په یو کلی کې دوه سکیمونه یو شانتي ونه کې یعنی د ضرورت په بنیاد باندې چې وشي او دومره خبره دا چې په خیبر یا په باړه کې څومره کارونه کیږي ترقیاتي چې د هغه کوالټي مون کنټرول کو لکه په دا کې غیر معیاري میټیریل استعمال نشي او لکه وسره د ترقیاتي کورونو چې کم معیار دی چې هغه پوره وي نو پختین کې بیا تاسو له فند ریلیز نشو که څه وجوهات او چې هغه بیا په کور شروع نشو شاهنشاه صاحب کله چې ډیولپمنٹ کور ته منزوروي د دغه به تخپل یو ډیماند ته یوروي بیا دغه کې ډیر پروسس وی بیا الته بجټ کې به خپل حصہ رونسي او ډیر لکه دا یو مشکل ایفورټس دي مونږ په هغه وخت کې چې کله مونږ انتخاب وشو د مونږ علاقہ ډیره نظر انداز و د یو جنگ زپلي علاقہ و په دا کې یو شایم روغ نه و نه سکولونه روغ نه داسې مسلې وی چې د لاسو کولو د 15 کولو نه از اټ از پرتی وی چا په کور نه وکړي په هغه وخت کې مونږ چې کم روډونه منزور کړي وو کم پروجیکټ منزور کړي وو نو هغه د وخت نه په ایڈوانس کې روان وو چې مکمل شي وای لکه د درو کولو پروجیکټ مونږ ټارګټ یې خو چې په 2 کولو کې کمپلیټ شي باقاعده پر ریټن کې پروت دي خو د بدقسمتۍ نه چې کوم مونږ غټ پروجیکټونه منزور کړي وو لکه د سراج الدین مدرسه روډ شو یا باړه بای پاس شو یا ماتره روډ شو دا داسې روډونه وو چې دا د لکه ډیر غټ پروجیکټونه وو نو په هغه وخت کې خو اوسه پورې د ټیکادورونو سره ایڈوانس پیسې په ماتره روډ کې ماخستي شوی دي خو د حالاتو په وجه په قربان شو چې کم مونږ پسې یو رژیم چینج وشو نو په هغه وخت کې د مونږ حکومت ختم کړی شو نو په 2 کوله 2.5 کوله لکه څومره اوس موجوده حکومت وخت تیر کو په دومره وخت کې د مونږ حکومت ختم کړو د هغه په وجه باندې کورونه ودرېدل اوس چې کم کورونه روان دي لکه دا خلک چې دا کوم اوس ګرځي په کورونو باندې او ټیک ټاک په جوړوي دا د مونږ منزور شوی پروجیکټ دی د منتخب نماینده کور دی چې ته یو پروجیکټ منزور کې نه چې ته په منزور شوی پروجیکټ باندې ټیک ټاک جوړوي نو زه خو دا خبره کوم چې دا مو په چیلنج سویو چې تنن پورې په باړه کې یو داسې سکیم دو منزور کړی نه دی چې هغه دو ډیماند کړی وي هغه پروسس نه تیر کړی وي وای دلته کې بیا وسره موجوده خلک دا دوا کوي چې دا فند مور وړو دا فند مو ور کړو فند وفاق ویر کی صوبایي حکومت له په دا شرط ور کړی دی چې توسه به اول زوړه پروجیکټونه مکملو نو په دا کې د ام پی ای یا د ام ان ای یا اچا په دا کې هیڅ اختیار نشته دی چې فند باندې خپل اثر د کی ځکه چې دا د کرپشن په دغه کې روسي په هغه وخت کې چې مونږ کوم دا مین پروجیکټونه منزور کړي وو لکه زه تاسو له مثال در کوم چې سراج الدین مدرسه او بڑا بای پاس اوس چې په شلوبر کې کم 4-15 لینک روډونه شروع دي دا د بڑا بای پاس پسې دوه ایکسټنشن کړای دي دا نوې پروجیکټ دو نشي روړای نه دوه کې دا اهلیت شته دي چې دوه ډیماند وکي و نوې پروجیکټ په الته کې په دغه کې روونی سي په الفاټا کې وسرا د سراج الدین مدرسې روډ چې کم د کمبر جون خان کلیتا د مو بای نیم په ای ډی پی کې ریفلیکټ کړای و لکه یو وی په ای ډی پی کې مشترکه فند نه ورنسي یو چې تخپل علاقې سکیم په ای ډی پی کې بای نیم راولي څومره چې په کمبر کې روډونه شروع دي د شپې ګول لینک روډونه دا مونږ په چیلنج سویل شو چې دا د سراج الدین مدرسې ایکسټنشن دی ګورنمنت ته دو الته کې خپل حصہ خو دو یا روړای نشي او ته ملويږي نه خو ګورنمنت په دا دوکا کې چې دا سراج الدین مدرسه نور فند وتا په کور دی په دا کې څه پورشن پوتی دي چې مونږ دا ریوایز کو نو په ریویژن کې دا دوه فندونه وروړي دي نور دو نشي خیالای چې یو پروجیکټ لکه مونږ په کاخیلو کې تر اوسه پورې امونږ وسه یو د تیرو ډیر یو اهم سکول و هایر سیکنډري سکول امونږ تیرو خلک اوسم یو پرایمري سکول باندې لکه مناصر انحصار دی او اورګزو ایجنسی یا ضلع ته درومي بقایا تعلیم د پوره یا ډیرو نه پاتیم شي غربتم دی هغه د پوره مونږ یو حل داسې روخکله و د وزیر اعلی سے په هدایت باندې چې یو سکول دی وی یو بلډینګ دی وی خو چې هغه د پرایمري نه ته 12 پیری اپ ای ډی پی کې دغه 2 کول راغلو په د تیر کول یې عام ته وخت کو نو لکه زه ویم چې په وخت کې مونږ کوم پروجیکټ کړیو مونږ یو شو باندې پرې خلکا ګوره په دا کې
مونږ لایف سټاک ته فند وخکو، مونږ اګریکلچر ته فند وخکلو. اوس څه چل شوی دی د کمیشن او د خپل ذاتی فائدې لپاره په دغه کال بجټ کې په ای آی پی کې چې مونږ به هر شوبه ټچ کولا چې مونږ د دغه خلکو د ژوند د معیار لک خکو چې دوی لک روجوندي شي، لکه چا چې مال مویشي دی چې پکور دی چې په طریقه باندې د غرونو خلک مونږ رو تکړه کو، کچا زراعت دی چې پاکه هیلپ ویر کو چې د خپل زمیندوري نه فائدہ واخلي. اوس دا دوړې شوبې دو نظر انداز کړي دی ویلې ځکه چې کمیشن په دا کې نشته دی، د زمیندور نه خو دو کمیشن نشي اغستای، کنټریکټر پکې وینا. نو چې کومو محکمو کې کمیشن کې بیکس دي لکه روډ سېکټر شو، بلډینګ شو یا نور داسې، نو هغه سکیمونه دو اوس په ای ډی پی کې پروپوز کړي دي چې دا د مونږ د علاقې د زمیندورو سم ظلم دی، دا د مونږ د علاقې هغه غریب خلک چې مال مویشي سره وابسته دي د هغو سم ظلم او زیاتۍ کړی. دا کمیشن خبره تاسو وکړله، آیا د یو منتخب نماینده سره دا اختیار شته چې په ترقیاتي منصوبه کې هغه کور ولري یا په کمیشن وخلي هغه پر قانوني چلیار دی؟ ګوره د منتخب نماینده کردار چې دی چې کله خلک په د باندې اعتماد وکي نو د خلکو دغه ترقیاتي فند چې دی دا یو ایسټس دی اساسي دو د په دا باندې نگرانی نظر خو ساتل شته دی اوور سایت کې دل چې یره دا څوک شرمخانی ونه خوري یا څوک غلط پټ نه کی یا کرپشن خور نشي. نور د دنه علاوه د دنه په کمیشن کې اختیار شته د باقاعده تنخواه ملويږي، د دغه تنخواه نه علاوه د هیڅ قسم په ګورنمنت باندې اختیار لکات نه نشته دی چې د تمرات ملو شي. په زور باندې کمیشنونه لکه د موږ د پروجیکټونو اخستل شي. نو اوس که تاسو ووینو چې کم د مو د علاقې د کورونو چې کم معیار دی د ترقیاتي پروجیکټو، بدقسمتي خبره خدا دو چې کله موږ خلک اوس خو د سوشل میډیا دور دی، امونږ د میرخیلو یو روډ تعمیر شوی دی چې ته ویرشي یو عام قسم ویرشي پته وي تلاګي چې دا کې په دا روډ باندې 30% پیسې لګیدلې دي، 70% پکې کرپشن شوی دی. خلکو چې په ګوته کړو چې یره دا خو دا روډ معیار یا د غیر معیاري کور په شوی دی، نو د مونږ منتخب نماینده یا د هغه فوکل پرسن چې هغه دغه ټیکادارانو باندې ګرځي هغه په باندې ویډیو جوړه کی، ټیک ټاک هم جوړ کی چې یره نه دا خو ډیر خښوي دي. دا د منتخب نماینده کور نه دی چې عوامي شکایت روشي منتخب نماینده به متعلقه ایجنسی ته متعلقه فورم ته هغه شکایت مخ کی چې د مو د حلقې دا شکایت ته دا توسي وګورو او په دا باندې مولا رپورټ وکړو. نو کا د ډوګری پول کې بچاو ویل چې سریا پکې 2 نمبر ولګیدا یا 2 کم ولګیدا، نو سبویله په منتخب نماینده ویډیو جوړ کړه چې بالکل A1 کور دی. ادغه نه مونږ ته دا واضح کیږي چې دو اختیار او اعتماد په عوامو کړی دی او دفاع او سپورټ د ټیکادارانو کوي. د زه مثال دیر کم چې د پی ایچ ای ایکشن چې کم دی د مونږ پریدایم دی هغه څور کارډر پرتی دي وسم سپراتی دي وا ټیکادور ته وی چې امونه مخ کې 10% کمیشن غوښتل شي، نو کا 10% کمیشن ته مولا روکي چې زیغه خلکو لویر کم زته ځون نشم خلاصولای، نو زبه ورکارډر دیر کم کلی پروت وي په دا وجه باندې د مو د وخت ویلونه د موږ د وخت سکیمونه ایریګیشن ډپارټمنټ هم ځون سالوس کې نیولې دي او پی ایچ ای ډپارټمنټ هم نیولې دي. 12-13% ډپارټمنټ کمیشن اخلي، دا شو تقریبا 27%. بیا 10% ته په فند ریلیز واخلي چې دا فند می تر وړو، لکه فند تو څنګه وړو، لکه دا خو حکومت نو لوکیټ کړي تو کوم نه وړو، تو کم پسې لوړ او په ګوډي کې وړو چې وای چې دا مو کریا جوړیږي نه. هغه 10% هغه شو دا تقریبا 37% شو. دا کې په اپروول باندې چې کله ته ټیکا واخلي اتونه په اپروول باندې 5 یا 10% واخلي، دا شو 47%. چې ټوټل ته دا ملو کې نو دا تقریبا 30% کور کولو ته پوتی شي او باقایا چې دو دا خلک په شریک شي او یو بندر باندې شي او دا د مو په خیبر کې پوډم ډیزل باندې روان دي. دا شروع دی. مونږ وزیر اعلی صاحب ته دا بار ریکوست کوو چې وزیر اعلی صاحب مونږ افریدي قوم ته ډیره یو سنهري موقع په لاس راغلی دو او دا داسې یو نظریاتي کاستي چې ډیر په دا لوور شینو کې کور لرینه و دلته کې په لوور لیول باندې د مونږ خلک په دا وجه باندې افسران پریشرایز کیږي چې کزه یو منتخب نماینده یم او که عام کاسیم فوکل پرسن یم، نو افسر په دا باندې پریشرایز کیږي چې کزه د خبره ونه منم دله کمیشن ورنکم، نو وزیر اعلی د کور د دستی مسبوی ټرانسفر کوي. په دغه منځ کې د عوامو چې کم حقوق دي هغه ډیر زیات سفر کیږي، ډاکی په چول کیږي،
مونږ ته ویو چې ته دغه ټول بیوروکریټ په دا زړه ورکا چې تاسو ټرانسفر بل نشي کولای څوک په دا باندې په ناجایزه باندې د کور معیاري په ټیکادور باندې کوو تاسو به ټیکادور په دا نشي پریشرایز کولای چې زه د وزیر اعلی صاحب د ترور زوی یم یا زه د هغه رشتہ دار یم یا زه د هغه د علاقې یم. نو دغه یو شی د مو په نظر باندې چې د مونږ علاقې کې ډیره بدنظمی روانه دو هغه هر سړی د وزیر اعلی نوم هم استعمالوي او د هغه سيو لینک هر چاته خای چې راز ډیر نږدې دا په کوم داسې ډپارټمنټ شته لکه مطلب چې ټول سره ریلیټډ ډپارټمنټ دا مې سره جوړ دی داسې کم زوی دی چې هغه نه د کرپشن خلاف سیکشن په څوک اخستای شي یا څوک غوړي راتلای شي. ګوره دا خو منتخب نمائندګي دغه د پوروي چې دا اوورسایټ کی گورننس چې د افسر د مو په حلقہ کې آیا روزانه ډیوټي څنګه کوي. مونږ د ایجوکیشن نارونه سره پکې په شپږ لکه او په 3 لکه به سکول د مونږ مخ کې خرڅې دو د ټیوبل محکمه کې به په 3 لکه ټیوبل خرڅې دو موږ ثبوتونه شته دي خو چې مونږ روغلو دا ټوله مخه مونږ ونیو مونږ په سونو ټیوبلونه وکړل چیلنج کوي چې څوک وي چې دا باندې مونږ ایم پی ای یا ایم پی ای کس پیسې اخستې دي یارو نه ډپارټمنټ اخستې دي. د ویرونو سکولونو مسله د لسو کولو نه پرتا و د ویرونو سکولونو د چاینا ایډ کې چې مونږ کم ګورنمنت کې خپل رول ادا کړی دی تر دا پورې چې چاینا ایډ فند نه ملوي دو مو وزیر اعلی صاحب ته ویل چې جی دا فند نه ملويږي نو مونږ تاسو خو حکومت چاینا خیریات درکوي خو مونږ خو حق ته مونږ سفر شي یو په دهشتګردۍ کې مونږ لدی دا حکومت جوړ کی مونږ دغه سکور نشته چې تاسو په چا جوړو. وزیر اعلی صاحب چې خبر شو په مغه موقع آرډر وکړو چې د صوبایي فند نه په کور شروع کو چې چاینا ایډ روشي بیا به ایڈجسټ کوزا چې چاینا ایډ روغی د ټیکادورونو د ډپارټمنټ منس کې ډیر غټ ګیپ روغلو لانجا روغلا چیرې دا خو مونږ په 2016 کې ټینډر شوی دی اوس قیمتونه اوچت شوي دي مونږ نه کوو ګورنمنت په آرډر وکړو چې دغه سکیورټي ضبط کو او کورونه ته وخلو بیا ټینډر کو یو غټ کلیش جوړېدو په دا کې مونږ خپل رول ادا کړو هغه سکولونه ټیکادوران په نقصان نه بچول د مو د حلقې 57-58 سکولونو باندې په یو ور سکورم شروع شو. نو لکه تو یو رول دا دی چې ته د لوکي هر یو مسله بریج کې نه چې ته پاغې کې ورورته نوست وي او بیا د ټولو نه د افسوس خبره دادو چې ته په وریز کې چشمې تورې اچولې وي نو ته څه لیدل شي چې دا کنکریټ صحیح شوی دی کنه وی چې ډیر ښه شوی دی. زه چیلنج کوم چې اره یو سټریټ پیمنټ شوی دی امو سره روشي چې دا ټیکنس پورا وي ادغه چې کم ادغه ویډت پورا وي او ادغه د سیمټو ریشو پورا وي چې څه جرمي زی منم کني روبي شو یو لیبارټری ولا بیرولو د میریخیلو روډ بم په چیک کو سرکوري نه پرایویټ و یو کنسلټنټ بم رولو نسپاک باندې د سراج الدین مدرسه دا ټول روډونه په چیک کو کچېره په معیار باندې پوراو خو بیا تم په وریس کې تور چشمو کې خو ته نشي لیدل چې دا روډ څنګه شوی دی لکه چشمې کوزي کا دا خو لکه ته خو په داسې شکل کې خلکو لیدلای وي چې اوس ته تاسو نه ډون جوړ کړي نو ته خو لکه په مغه پوزیشن کې چې خلکو لګلې وي په کور دي چې پاغه جامه کې روشي او د خپل خلکو د مسائل ووري او حالي کې بل هرونتی خبره دا چې تاسو کله از ایم پی او خلکو کې دا تصور و چې پاکو خلکو کې داسې کور وکړو چې خلکو اجرا کې نه سره کې جوړ کړي اوس په مغه کا خل قوم کې د سارو کې افتتاحونه کې کور کې چې وشو داسې داسې آیا هغه خبره رښتیا وي او کله اوس خبره رښتیا وي. ګوره په اکا د مونږ بنیادی د مونږ د عمران خان د مونږ د پارټي منشور دا و چې کم کور کیږي د ضرورت په بنیاد به کیږي کم چې پسمانده علاقې دي اب مونږ د لیس ډیولپ علاقو سره برابر رولو نو په هغه سوچ په نظریه باندې مونږ دلته کې کور کولو که مونږ په زړه طریقه چلیدای چې چیرته جی سیف دی هغه ته میټیویل کولای کچیرته غټ قوم یا غټ علاقہ دو ویلې می چې دغه پریشر زیات دی یا دغه دی مو په اکاخیل کې چې کم مین روډونه کړی دي د مو د اکاخیل د نیمه نه زیات علاقہ چې دو دا نان ایکسیسیبل و نان ایکسیسیبل دا چې د مددي چوک نه ویره پکې یو انچ پوخ روډ نو او د مو مین لکه های وی لکه چې مونږ جران دو کلی ته روډ نه دی کړی دا مونږ ورغزو ته اٹیچ کړی دی چیرې د ورغزو خلک و د مونږ د خپل خلک په دای علاقہ باندې لکه فرنټیر روډ په خبر لروتای شي مو چې دا کوم روچا شي د خلکو ته روزګار ملو شي مو د شهید منځ روډ چې کم انډس های وی درې او خرڅه ملوولو دا صرف د مروف خیل روډ خو نه دا خو صرف د مرګټ خیل روډ نه دی ټول پریدای په باندې سي د درې انډس های وی نه
پاکې مین چې کوم برج وو 32 کروڑ روپے په لګي دی حکومت ریون و چیرې لکه دلته ډوګرا پل دیم شو دلته د باړه بای پاس باندې پل شو په جان خان کلی روډ کې دیم برجونه شول وس دا روډم دا فولم توسه غوړو 33 کروڑ روپے یو خطیر رقم دی چې په یو حلقه کې ایم پی ای وروړي مونږ مین د سروان کلی پل په منظور کړو باقاعده برمم راوړل شو خو د ځمکې تنازع پکې راغله او د مونږ حکومت ختم شو کني مو پکې د ودم خېلو سم خبره وشوي چې دا پل نه د مروب خېلو دی نه دا باندې برید وزي دا حکومتي پروجیکټ دی د لیار په باندې لیار خوشته کنه برید چې په کم ځای باندې وزي خو هغه پلم نن د ټیکادور و د دغه خلکو په ملي بغت باندې یو وسره یو وړوکی پل لګېدو په کور دی چې نوې منظور کړی وای نه دوی چې یاره دا بس د مونږ په وخت کې په کور وشي دا 33 کروڑ روپے کې نو چې په 10 کې ضرب بیر کې دا کې خو امام د 3-4 کروڑ روپے جوړیږي نو د دغه د پورې ارو دیل کړو یو غیر قانوني کور یو کړو و دا مونږ ګره دا کورونه د پر ریکارډ باندې روڅي کدا خلک وی چې داسې به عمر لا وزیر اعلی د مونږ خپل وی داسې به عمر لا مونږ خلک بچوي دا به سبو ریزه په دا باندې حکومت بدلیږي په دا کې کوم مونږ باندې خلکو ته موقع ملو شو ان شاء الله چې دغه یو پروجیکټ کی سوب وکاو په ایمان چې دوه ته وګوري چې دا به په دا جیلونو کې پروتوي کا د ځون خلاص کی په دا کمیشن او په دغه انلیګل شفټینګ باندې د مونږ دلته کې یو غریب سړی نه ټیوبل روډو دلته کې د مونږ د ملکونو محله کې شروع کړو لکه دا ظلمونه به خلک ته کومه پیری برداشت کوي خدا به بیام ته صبر کوي دغه چرته د خبره کیږي نه اختلالات روغلل الته روزانه بنیاد باندې سیویلین خلک ټارګټ کېدل کورونا ټارګټ کېدل په دا کې مونږ هم جرګې وکړې خو د منتخب نماینده د نشټوالي یا د خاموشۍ په وجه باندې چې هغه الیکشن په دا بنیاد باندې کړی دی چې تبه د داسې خبره کې لکه خاموشيږي چې کما د تو کراس کیږي د یا د ریاستي ادارو سره ځکه چې تکله دغه سی په یو اګریمنت لاندې منتخب شي نو ته بیا د حق خبره نشي کولای موږ د تیرو خلک توسي ولیدل زنانا په ګولو ولګي د ماشومان مړ شول شپږ کسان سیده ټارګټ شول خو خلاوه بالکل لکه داسې څوک نو اغه نه پاس موږ په داخلو کې څو ماټر شیرینګ باندې یا یوش کسان چې وداسې سانیادو چې د پوره دنیو یو وړه چولا چې پاغي کې ماشومان او خزي وي پاغي کې هغه کور ټول چې د څومره د خکور د سوتلو د پورای مزدوري کولې خلک پکې ټول شهیدان شول او سکیورټي فورسز هم ومنل چې دا مونږ غلطي دو او دا خلک چې دي دا مونږ څخه په غلطي کې ټارګټ شوي دي په دغه وخت کې منتخب نمائندګانو د سکیورټي ادارو سره د صوبایي حکومت چې کومه محکمې دي آی ان بورډ نکړي هغه سید په صحیح طریقه باندې یو پلان د اپریشن کې خبري و نکړي چې موږ ته واضحه کا چې خپل عوام خبر کم چې ځون سیف زوی تر وبسي نو لکه دغه خلاف وجه باندې 24 رکنی کمیټي په وجود کې راغله کچېره د تو منتخب نماینده وای و هغه دغه 24 رکنی کمیټه او د حکومت په منځ کې کم پټ ډیل کولو د پکور د عوامو ته څرګند وای په بلیک اینڈ وایټ کې وای کلم په دنیو کې چې ته نه دي شوي چې وای لوکینه به خلک متاثر کیږي آی ډی پی سټیټس په ورکول کیږي او دا غو نوټیفیکیشن به نه کیږي فیډرل گورنمنت ته پکورو چې نوټیفیکیشن کړي وای او صوبایي حکومت یا ځون سان بورډ کړي وای خو چې نوټیفیکیشن ونه شو نن دا یو غلطه د پوره روزانه پټ میټینګونه کیږي عوامو ته څوک نفس کیږي عوام ذلیل او خور دي په کوڅو کې بے یار او مددگار ګرځي خدای ټولو نه غټه بے انصافي او ظلم دا وشو چې د عوامو کم د متاثرینو ریلیف پیکیج دی په ترانسپورت کې خ ټیک ټاک کرپشن وشو د 80,000 په زوی متاثر کاسته 20,000 ملو شوی دي څوک یې سره غږ نه اوروي په کروڑونو روپو الزامات تی سنگین اته منتخب نمائندگان ویلې دغه انکوایری په نه مقرروي د صوبایي حکومت ویلې په دا خبره باندې خاموش دي یا خو آیا دا کورنه دي بالکل ووري نه دغه خلکو دا چغي وسوري نه اوروي مونږ په وخت کې به چې پتیرو کې معمولی غونډه واقعیا وشوه نو مونږ به ان بورډ کړو مونږ به مخې صوبایي حکومت ان بورډ مونږ د قوم ترجمانی کړی دو هر وخت مونږ د بیوروکراسي یا د ادارو ټاوټ نیو جوړ شوی چې را لکه زبه د عوامو خبره د مفاد نه کوم ته به عوامو صفیس کېږي سبوت څنګه نو زه دا خبره کوم چې دغه د نمائندګۍ د کمزوري په وجه باندې 24 رکنی کمیټي یو ډیل کړی دی او هغه ډیل دی وجه نه ټولو پریدای نه خطای دی 500 دی اوس د موکو مکاخیل چې دی
د بدقسمتۍ نه د 21 کسانو ثانیه په کومه کاخل کې کیږي د هغې په بنیاد باندې د IGFC کور کمانډر سره جرګه کیږي او هغه مونږ ته وی چې توسې په خپله یو میکانیزم ترتیب کو یوه جرګه تشکیل کو چې توسې څه غواړو مونږ پکې د طالبانو سم جرګه وشوه واپسي چې کله زه بهر ملک ته تللی وم نو په میډیا باندې مې وکتل چې 24 رکني کمیټې یو ډیل وکړو او په دا کې ټوټلی کومه کاخل نظر انداز کړو حکومت هم نظر انداز کړو او 24 رکني کمیټې هم نظر انداز کړو د کومه کاخل سره یو امتیازي سلوک یو د دشمن پالیسی روانه دو مونږ خاموشه و چې کله الیکشن وشو مونږ ویل چې خلکو په چا باندې اعتماد وکړو مونږ ته منظور دي بالکل مونږ په شي کې کار نه لرلو اوس ته مونږ مجبوری دا شوه چې زه خپل عوام روزانه په وینو کې لت پت خیبر چوک لرو باسي هلته کې مونږ خبرېږو چې کم کله پې راشن بند شي کله پې باندې ګولې ورېږي نو زه څنګه به طورې د قوم بچي خاموش کېنم او نه راوځم نو مجبور شو چې دغه خبرې له مونږ راووتو مونږ ځلي انتظامیه څو جرګې وکړې د قومي مشرانو چې څومره پورې مونږ پوهېدو یو کوشش مو وکړو چې موږ د قوم د نقصان نه بچ کړو کم سے کم چې د جاني نقصان نه بچ په دا کوشش کې مونږ لګیا وو چې تیراوال کم متاثرین شوي دي مونږ DC ته وویل چې ګوره دا ریلیف پیکج بس چې څه دم 24 رکني کمیټې څه کړي دي هغه لیول باندې خو ته وکړه کنه ټول ډیلی ټیکټکس یې کول بالکل تاخیری حربې استعمالولې ته یو سازش لاندې د مو پوس تیرو کاخل چې دی دا یو نظر انداز یا یو پتیاره کې پریخو نن هم هغه خلک پتیاره کې پروت دي بس د الله سره ته پروت دي کله پې راشن بند شي کله پې باندې څه نه وشي DC د هغې نه پس چې مو په دا خبره کې لګیا وو دلته په مو په کاخلو کې دومره د باډي په کاخلو دومره سخت وخت راغی چې مونږ هغې دپاره انتظامات خو ونه شول چې مونږ دا لاندې خلک اوس هم د مداخلو نه و سلطان خیلو علاقې نه په زرګونو خلک لاړل لږ ډېر انویسټمنټ یې چې جوړ کړی و په پېښور کې پې کورونه واخیستل چې لږ ډېر د چا وس کېدو IDP شول بغیر د ریلیف پیکج نه یې محرومه کړل دغه ډیپټي کمشنر و دغه صوبایي حکومت بالکل هیڅ قسم غږ ونه شورېدو څو ځلې ډرون اټیکس کې موږ خلک شهیدان شول و د دغه سره تر اوسه پورې ډرون اټیکس کیږي روزانه بنیاد باندې مونږ تیرو سایډ ته پرېښو لکه یو تیرو خلک وي چې یاره مونږ که تاسې لاندې باډې له بوځو نو هلته خو دا نه حالات خراب دي مونږ د باډې خبره د DC سره شروع کړه هغه ورځ جرګه چې وشوه چې مونږ کومه دلته سلطان خیلو کې بده پېښه شوې وه د ډرون پاکې ګوره ډېر یو ښه ځوان وړکی شهید شو لکه د هغو د روزانه د دو نسوال باندې مالی پیکج غواړه نو دلته د منتخب نمایندګي چیرته لاړه چې د مو قوم او بیا د ټولو نه د ظلم او د بې انصافۍ خبره دا ده چې موږ DC ته وویل چې دا ته ویې چې سهولتکار او فیسیلیټیټر دغه مو ته ډیفینیشن وښیه چې ته کم یو ته فیسیلیټیټر وي آیا هغه خلک فیسیلیټیټر دي چې کم تو به اثري پرېښول په کورونو کې هیڅ قسم حفاظت غامي حکومت نه کوي و هغه له څوک روشي واچي او ټیکاله او دغه ویر کې ورته وایي چې دا فیسیلیټیټر دی نه فیسیلیټیټر دا کلم نشي کېدای دا یو سیول عام خلک دي پښتونولۍ علاقه ده اجري دي څوک موږ منې کولی نشو چې یاره لکه یو طرف ته خو تو حالات داسې جوړ کړي دي چې موږ د بې اثرۍ پرېښیو هېڅ ریلیف پیکج موږ دپاره نشته کم چې غریب خلک دي مجبوره خلک دي مجبور دي چې هلته اوسېږي بل طرف ته چې کله شهیدان شي زخمیان شي بیا ته وایي چې دا فیسیلیټیټر دي په دغه شي باندې اوس موږ میلاو شو موږ نه 3 ورځې ټایم وغوښتو موږ اوس دا خبره مو کړه چې کومه کاخیل قومي کونسل به تو ته تصدیق کوي چې اول خو د توکو ور د تصدیق کول په قوم باندې اچول دا تاخیري حربې دي خو کته په مونږ په قوم باندې را پرېږدي نو مو سپریم اداره قومي کونسل دی بس دا چې کومه کمیټي او مشران جوړ کړي د اخ تصدیق به مونږ ذمہوار و چې په دا کې به 2 نمبري نه کیږي نو په هغې باندې مونږ نه کمیټي مو اغسته یو ظلم د تیرو وکسه کمیټي ورکړه هغه نوټیفای نه کړه مخکې په شروع کې وسی چې مونږ نه دا کمیټي واغسته بیا یو ویل بس باندې ټیکټکس دي چې دا خو تیروال نه دي نو مونږ ته وی چې دا خلک چې دا کم ټارګټ کیږي دا خو د باډي خلک دي په دا کې دا خلک تیرو کې جایداد لري خو بیا زه خبرې وګدیږي زه به دا وایم چې نن سبا د باډي خاص کر د کومه کاخل څخه کومه رویه او سلوک روان دی د پیر په ورځ باندې مونږ په دا باندې یو ګرینډ جرګه راغوښتېدو ټول کومه کاخل ته د میډیا په وساتت باندې مونږ دا اپیل کوو او کړی دی چې ګوره دا خبره نه دی وکاس ذاتی خبره دو نه دا د قومي کونسل څه داسې ذاتی مسله دو خو د قوم مسله دو قومي کونسل چې قوم را جمع کوي
و دغه اتفاق و متحد کوي د دغه د پاره چې موږ څه کم امتیازي سلوک یا به انصافي روانه دو چې دغه مخه ونیسو د دغه د پاره د پیر په ورځ باندې په شلم تاریخ باندې د قومي کونسل په دفتر باندې به یو غڼه اجتماع وي په دا کې موږ هر مکتبه فکر خلکو ته چې پاکي ځوانانو ته خاص کر موږ ډیر زیات اپیل کوو او دا وی کوي چې ګوره کا تاسو ته دا سه لګي چې دا کې د شفیق ذاتی فائدہ دو په والا بل کوي پکې وینو مونږ صرف د دغه قوم د مجبور خلک چې دغه आवाज جوړ شو مونږ خپل فرض پورا کو چې دا که د دغه مصیبت نه مونږ بچولای شو چې کم ته د مونږ د کاخیل بیلټ اوس اوله شوی دی یا پروت دی و د هغې دپاره چې کم خلک متاثره شوي دي د هغو ریلیف پیکج وغواړو نو د دغې دپاره به یوه اجتماع کیږي مشوره به کیږي مشران چې څه فیصله مو کي موږ به په طور یو ورکر یا د قوم یو بچي په حیثیت باندې پکې خپل رول ادا کوو او په دا باندې به ډېرې لکه اهمې فیصلې کیږي په دا ورځ باندې. ډېره مهرباني.